باب ما ذهب الوقت أن الزوجين بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القسامة. في فریضی کې څه مختصر باندې خبره کړې و. قسامت اصل کې د قسم نه ماخوذ دی او د کې یمین او حلف قسم دی او ایمان پکې خمسون دي. نو قسمونه پکې ډېر زیات متعدد دي، په دې وجه دې د نوم د قسامت دی. او قسامت په اصطلاح کې څه ته وایي؟ چې یو ځای کې مړی بنده شو او قاتل یې ایمان. او ځای کې د علماء په منځ کې اختلاف دی. ما په اختصار دا خبره کړې وه او بیا مې تفصیل ان شاء الله بخاری کې راځي. دې کې اوس درې مذهب دي. یو د امام شافعي رحمت الله علیه، یو د امام مالک رحمت الله علیه، یو زمونږ د احمد ابن حنبل دی. دې نه مخکې ورته تمهید درته کېده. هغې وایي شافعي او مالک یا به لوس وي یا به نه. موږ لوس ته اعتبار نه ورکوو. شافعي رحمت الله علیه او مالک لوس ته اعتبار ورکوي، موږ لوس ته اعتبار نه ورکوو. لوس څه ته وایي؟ لوس دې ته وایي چې دا کوم ځای مړی بنده شوی دی، دې سره به په چا سره قوم کې به چا سره دښمني وي. یعنې لوس هغه څیز چې د تلوث مظنه پیدا کوي، چې کوم شي د تلوث د قتل مظنه پیدا کوي، مظنه یقین نه ګمان، لکه دښمني په دې قوم کې چا سره یا دویم دا چې د چا جامې د وینو لیدلې شوي، یا د چا کور کې وینه لیدلې شوې ده، یا د چا په کور کې چغې اورېدلې شوې دي، یا چا سره مازدیګر د شپې جګړه شوې ده. دوس مظنه ګمان پیدا کوي د تلوث د دغې خلکو. نو لوث به یا بني که لوث وو، نو بیا شافعي او مالک دواړه دلته متفق دي چې معامله د هغې کسانو سره ده چې کوم ځای کې لوث دی، هغې سره ده. اوس چې هغې سره معامله ده، نو څه به کېږي؟ په دې صورت کې بیا د هغې دواړو په نسبت باندې 50 کسان به اولیاء د مقتول قسمونه خوري. خو چې دې قسم خوري، نو دې خو په رویت قسم نه شي خوړی، دوی خو څه لیدلي نه دي، نو دوی به په خپل علم قسم خوري. دوی به څه وایي چې زموږ د قسم په خدای وي چې زموږ په دې خلقو باندې زموږ علم کې دا د کوم دی وجه 50 قسمونه به وخوري. او که دوی 50 قسمونو نه انکار وکړو، دوی چې موږ نه خورو، نو بیا چې په چا باندې لوث دی، هغې خلکو له 50 قسمونه ورکړي، یا به 50 کسان چې پوره دی، او یا به په یو باندې کسان کم او په یو به تکرار د ایمان راولي 50 قسمونه. ګوره که چېرته دوی قسمونه وخوړل، نو د شافعي او د مالک دلته یو راکوټې غوندې اختلاف دی خپل میانځ کې سره. امام شافعي صاحب وایي که دعوه د عمد ده او که د خطا ده، په دواړو صورتونو کې چې اولیاء د مقتول قسمونه اخري، په هغوی دیت لازمي. او چې اولیاء د مقتول د قسم نه انکار وکړي او هغوی قسمونه اخري، مکمل به بری شو، اسم پرې نشته. بیا اولیاء د مقتول که قسمونه اخري، امام شافعي څه وایي؟ که دعوه د عمد ده او که دعوه د خطا ده، په دواړو صورتونو کې قسم ته لازمېږي. ولې؟ ځکه دا قسم په خپل علم دی، مشاهده خو نه ده شوې. نو چې صرف د مسلمان دم هدر نشي چې دې قسمونه وکړي اولیاء د مقتول، نو که دعوه د عمد ده او که د قصاص ده، درېیم ځل مې درته وویل، نو دیت په هغوی لازم شو. که دې د قسمونه نه انکار وکړو او هغوی قسمونه نه خوړل، جیل کې واچوه چې یا قاتل وکړي یا قسمونه وکړي. او که ویې خوړل قسمونه، بس بری شو د دیت نه. امام مالک رحمت الله علیه څه وایي؟ او دا یو قول د شافعي مور سره دی. هغه وایي که دعوه د عمد وه او اولیاءو د مقتول قسمونه وخوړل، نو بیا قصاص ته پکې. او که دعوه د خطا و، نو دیت دی. اوس په دې په خبره د امام مالک او د شافعي منځ کې څه فرق شو؟ دواړه د دې قایل دي چې لوث مقدم دی، دواړه د دې قایل دي چې اولیاء د مقتول بلاول قسمونه خوري، دواړه د دې قایل دي که اولیاء د مقتول قسم ونه خوړو، بیا به د هغې نه پس هغې خلکو چې په چا شک دي چا باندې تلوث دی، هغوی د قسمونه ورکوم. دواړه د دې قایل دي که هغې خلکو قسمونه وخوړل، د قصاص او دیت دواړو نه بری شو.
لیکن پر یو څه کې اختلاف دی امام شافعي وکړه دعوه د عامت او کله قصاص تا خو چې اولیاء او د مقتول قسمونه او خپل دیت لازمي مالک وایي د دعوه د عامت او د قسمونه او خپل قصاص لازمي او په دعوه د خطا ده دیت لازمي اوس به او زموږ مذهب کې څه دی احمد بن سره دی او د امام بخاري اعلان د امت تک طرف کوي هغه دا چې اولیاء او د مقتول نه زموږ په قسم نشته او زموږ لوس ته اعتبار ورکړو البته په شرط د سره بینو چې اسلام کی وجه لري نو بیا خو قصاص بیا قصابه نشته او کله سره بینه نه دي او دې صرف په یو کس باندې مدعی چې ما مظالم دا یو کس دی نو بیا قصابه نه ده یا خو دې بینه پیدا کی که بینه نو یو کس لري قسم ورکی او کدی وینه صاحب ما ته اس پته نه لګي دغه کې زما دشمنیم د خلکو سره اس خبر نشته کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احمد سوی چې په اولیاء او د مقتول قتل قسم نشته قسم باغله ورکو بلو شو دې هغه چا قسم ورکی چې په شک دی تعدد د ایمان کول شي لس کسری نو پینځه قسمونه دی ورکی کسان ګڼ دي نو تقسیم دي په قسمونه نو کله اوس نه لري په چا نه ودی کله اوس نشته چې په چا شک لري ورکی کله وته بریښ کاری هغه دې نه ورکړي د نور باندې تکرار دی امام راو خو په دې امام دې زموږ پر خپل تګي دی جو موږ له ته دی ورته لو تدونه پر اعتبار ورته چې په چا شک په چا مزه نه د امول د قسمونو نوم لري نمبر 1 دویم دا دی چې زموږ بریښ باندې په اولیاء او د مقتول سر نه قسم نشته مسلمان مضبوط دلیل موجود دی دلیل زموږ څه دی البینه علی المدعي والیمین علی من انکر نو جنس د بینه او په مدعي شو من ورای جنس شي نه پاتې کیږي او جنس د ایمان په مدعي شو من ورای جنس شي پاتې ټول جنس په د پاکستان کې دی خراوله جنس د ایمان ټول په مدعي دی ټول جنس په مدعي دی نو څه پاتې کیږي چې یو څه پاغه شو نیم پاغه شو نیم ویلا ورکړو نه ټول پاغي باندې اليمين على المدعي في روايه اليمين على من انكر في روايه دا ما غلط دلیل دی او قاعده کلیه ده او حدیث مشهور دی متداول دی او پرېرو مواضعو کې ایمار بعد ټول جماهیر غلم کوي چې دلته کې دي مخالف یو خدا شو زم سری زم دا چې کاوی د قسم نه انکار کو دغه موږ مرګري یې دی یا قاتل خو او یا قسم به تخري ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا نموجهنا قاتل معلوم اوس مولانا صاحب ته قسم ابي اوخونه د شافعي او د مالک پر خبري شو ټیک ده د قصاص او دیت نه زمون پرې د قصاص نه پرې شو خو د دیت نه بری کېږي ولې ځکه دې تساهل کړل د مسلمان د مولې حذر کم دیت پیرا والا چې انده د خپل کولو څوکې کوي د خپل کلی څوکې کوي دیول تساهل کړل دا سړی چې چا وجه د بډې چغې والی ولې مدد نه دی راوځي دا چې چا راوسته دی بډې چغې والی ولې مدد نه راوسته او کته بل ځای بچا وجلی او د دې قوم د غم د لپاره بدل ته ورزولي چې ورګه چې موږ په بدنام نشو دا قوم په بدنام شي دی ولا په هغه څوکې شریعت په دې کې دا حکمت دی چې دې ته پته ولګي چې په موږ په بدیت راځي دې ولا خپل علاقې څوکې دا څه واقع بیا نه متحقق کیږي او کله چې په قدمونو بری کړ د مسلمان د الله هدف ولې راو دې خدای ولې کړی دا نو یو خدای دی چې زمون پرې مقتول وارثانو لا یمین نشتا دې زمون پرې څه کوي شابه فاوی لو ته اعتبار نه ورکو دریمه خبره ده چې کاوی قسمونه نه او خپل نو قصاص ساقط ته هو دیت باور کوي دا د موږ د علیمت کې پاک اوس راشه مولانا څه یو بل نقطه ده د دې لپاره هغه حدیث دی په دې کې تیر شو چې يهودو کې هغه سړی مؤمن دل شو رسول الله مبارک او تاسو په فضل قسمونه اخره استحقوا متاسو مستحق بشه صاحب ما تاسو ته ویلو چې اصل وجدا څه دا اصل وجدا چې نبی رسول الله دوی ته او چې تاسو ابو له قسم ورکړي مو په له قسم نه ورکو موږ په ټول کې بیا قسم نه کوي يهودو په قسم ته اعتبار دی نو نبی رسول الله د دې جنگ ختمې دوه وجه نه دي د خطا سوتره ورته پته و چې دوی نه کوي ولې نه کوي ځکه ونه انتا صرف دوه کسان ته یو پکې مړ شو یو جمع پاتې شو نو دې ته وایي چې تاسو 50 قسمونه وکړل دا خو بدیهی الامر خبره ده چې دا 50 قسمونه وکړل ته نشته څه خبره ته نشته او کته ویل لو سم نشته ټول يهوديان لو چا سره عداوت لو سم ورته پاتې نه لوستا ورته پاتې را چې لوس نشته ورته پاتې چې دالته نو پیغمبر مبارک جنگ ختماو
چې ورګه دي سبب یې نو دی بو چې واقعي مو کو وې مو فالتنو سي قسمونه وکړو نو بیا خاوی له قسمونه ورکه وي مونږ ډول کې قسمونه وکړو جام جوړې دی وجه رسول الله مبارک دې د بیت المال نه ورکه بیا جام جوړېږي اوس ابي له الا بديه تخلي چې غيله قسم کې قسمونه قسم دی ورکې نه نو مولانا ستا دې تفصیل شو وقال الاشعر نو زمون اوس براشو نو مالک صاحب د قسامه کې د قواد او د قطع احساس قائل دی په یو جهاد کې پیټه او شافعي صاحب او سره په قول کې مرګري دي موږ نه قائل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاری میں اعلان مصدق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تری شاهداك او يمينه ورپتا ولګیدلا چې گواهان غواړي د مدعینا او یمین په مدعا له شاهداك او يمينه یا گواهان ستادي گواهان ورو یو کس پکې وقایا یا به یمین مدعا له ورکه د یمینه کې د بیر مدعا له تراجی د بیر اتفاق معلومیږي دا چې یمین په اولیاء او د مقتول کې مدعیان نشته. وقال ابن ابي مليكه لم يقض بها معاويه فليه قسامه كتاب نه لريته دا دویم رد شو. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطاط وكان امره على البصره فبصره کې امیر کړي وو. دا جمله معترضه ده. نو كتب في قتيل دا هغه سره متعلق وجد عند بيت من بيوت السمانين ولا تيليا نو متوایو تیلیان چې د غوړو تیلو کار کوي الته یو سړی مونږ درو وی وجد اصحابه بیناتان وهم اصحاب د مقتول بینا يحكم بها ناکن تبر لګلی الا استثنائین المخفف الا لم يكن له وان لم يجد او کچرتوین مندل گواهات فلا تذب الناس فخلق ظلم کوا بدايه الاساس مرا ولا تذب معنا بشي فان هذا لا يخزى فيه الى يوم القيامه اي بالقصاص نور یمین بشتا اغینا په انکار نه کیږي. اور پسې مولانا صاحب ووجدوا احدهم قتيلا اي مقتولا وقالوا للذين وجدوا بهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا على النبي عليه السلام فقالوا يا رسول الله انطلقنا مولى خيبر وجدنا احدنا قتيلا فقال الكبرى كشر يرور على قبر قولي عليه السلام وجنا قدم الكبرى مشر لنبر مشر قبره فقالوا تأتون ببينات على من قتله داغ شافعي مالك مستدل شو ما جوابكم قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قولا نرضى بأيمان يهود فكره رسولهم أن يقول لك هذا الكتاب الذي مقصود فوداه 100 من إبل الصدقة جنگی ختمو نور تفصیل ده او قصوه بالفرض چنا دلته په اولیاء او د مقتول باندې فقسمون رالل نما اوه چې البينه على المدعي واليمين على من انكر عقيده كليه دا واقع جزئيه ده او چې کله دی واقعي جزئيه او د قاعده کلیه په منځ کې تعارض راشي چې د تربیت ملایږي قاعده کلیه لا شابه حجاج ابن ابي عثمان دا حجاج الصواف دا څه او یو هغه حجاج بل دی حجاج ابن ارطاط چې ورته وي ضعیف دی ګوري حجاج ابن ارطاط چې ورته وي هغه ضعیف دی دا حجاج الصواف وي حجاج ابن ابي عثمان دا څه دی دا کاره کسری د مستقبل یو ورځ خلق تا چا عمر ابن عبد العزيز دینی مسئلہ کی مشاورت کی ثم اذن لهم اذن وقراده ودخلوا دول علماء داخل قال وقال ما تقولون في القسامه قالوا نقول القسامه القول بها حق قصاص بحق سنك مالك وي وقد اقادت بها الخلفاء اقيم قصاص رشدي قال لي هو ما عمر بن عبد العزيز ما تقول يا ابا قلابه ابو قلابه تبك السبع تسوي ونسبني للناس الفطور إذا قولوا في طريق قصاص فقلت ما يا أبو الأمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد تأثر رؤوس سرون للأخكار والمشرات للأخكار والممندانات وخلق تسر الناس أشراف العرب تسر الناس نو ما لسنا تقوس كي وذا بدأ تقوي ما أرأيت ما خبر لو أن 50 منهم وكذا عجيب استدلال وي فانزوس د خلقنا گواهی وکي په یو سړي محسن
په دمشق کې چې انه قد زنا 50 کسان ګواهي کوي قسم خو ډېره لوړه خبره ده ګواهان پیش کی ولم يروه لیدلی الله اکبر دا ګواهان په علم پیش کیا پیش کی په علم اكنت ترجمه اغت مشکی با رجم کې قال لا دې دې څنګه راځي ور یمین خو نه څه خبره ده څه پیش کی ګواهان پیش کی لیدل نه په علم کوي چې زموږ علم دی قال لا قلت ارايت لو ان 50 منهم شهدوا على رجل بحمص انه سرق اكنت تقطعه لا قد تقطع يده ولم يروه لدليل فعلمك قال لا قلت رديك لدليل نتقسم للسنبات اجيب استدلال پیش کا والله ما قتل رسول احدا قط الا في ثلاثه ذلك دري کسانو کې قتل کړی رجل قتل بجريده قتل بجريده نفسه قتل بجريده نفسه اذا قتلوا فالظلم ذا نفس نو فقتل يعني فيقتل يوضع قصاص وصلي معلوم لي قسمك وصلي لي معلوم ورجل زنا بعد احسان ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام شو نو قسمك صلي معلوم لي بجريده نفسه يقتل قصاص كيف ما لذلك انا اول استرد وقال القوم اوليس قد حدث انس وصدق قوم توجه او عود بحق رسول الله مبارك دينه اليس قد حدث انس بن مالك في نبي السلام قطعت السرقه اغعورانيين يا ذلك جمل سارقه وسمر الاعين ثم نبذهم في الشمس وين ده قسامه قصاص نه راغلي غورانيون ايه اغسري بيسار مندلشي ودا قوم فمياس قوم عورانيين چې کوم دي عورانيين باول ابوال او پیسکل د ګړو چې دو خانه انت يسار مړو دا غي خوا کې مړو بيندل او له قصاص ورنه دا دين دي وقلت انا احدثكم حديث انس زيد الترى حدثني انس ان نفرا من عقل 8 دي ما تفصيلات لي قدموا على رسول فبايعوا على الاسلام واستوقموا الارض وتقيمت اجسامهم وشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الا فتخرجون مع رعين في ابله وتؤتين من البانها واموالها قالوا بلى وخرجوا فشربوا من البانها واموالها فاستحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتولدوا ان عم يقتلون فبقد او مرتدوا ورث اذا خبرنا من فاصل في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامرت فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم ثم القاعوا ثم نبذوا بشقه ماتوا قلت اي شيء اشد مما صنع هؤلاء يقول ارتدوا عن الاسلام شوف زي ما قتلوا بس كده سرقوا نداخل أغريل قطاع الطريق دي مفسدين في الأرض الله نزكي موجلين قسامة بك كم دا غلط وقال عباس بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط إن سمعت كلاما ككلام ذات قبل مجدنا نوريد أغي غريب سما هوي جدا سے تفصیل دیو کہ جدا مشرکون علی خطا د غریب پدی ورواړو لا چې په ما جوړته اعتراض کې چې دا خبره مې ته نه دا ضرور دی فقلت ما اترد علي حديث يا عباس فماذا ما خبر راتك فقال لا خبر خلص منوزا هذا خبر رد نكوما هذا خبر تصديقكم لكن خبره فيه كذا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجزء لا نخر شاميان بخير ما عاش هذا الشيخ جابوه في الابد بين اظهره قلت ما يدرك لك صبرك زرت بالدليل بما وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الانصار فتحدثوا عنده وخرج رجل منهم بين ايديهم يقصي وتر فقتل اسكر صبر منشو وخرجوا بعده فاذا هو بصاحبهم اقيم صاحب سلام ملاقي يتشقق في الدم توفونه والفوينك ورجعوا على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا الذي كان يحدث وفي مثل خبره قوله وخرج من بين الاخوان هو فاذا نحن به مثل ملاقي يتشقق في الدم وخرج له فقال بمن تظنون يا بمن ترون قتلوا وقالوا نرى اليهود ان اليهود قتلوا وارسل الى يهود فدعاهم فقال اانتم قتلتم هذا قالوا لا قال اترضون نفل 50 من اليهود تاسو راضيه فقسم د 50 يهوديان كيغي ما قتلوه وقالوا ما يبالون پروانه يقتلون اجمعين بدون بكي ثم ينفذون قسمون بقري قال ورهم به قسم شال ورث يهوديان مداريلا قال أتصدقون الدية بإيمان 50 منكم تاسو خره دا اقو چې کم په يهوديانو د لاته سړی مرضي تاسو خره ګوره دله چې دا قسم ورکړ د بنیاد ولا ورکړي الله اکبر دوی غیله قسم نه ورکا
ګوره اوس مخکې حدیث کې اولیاء د بختون مخکې قسم ٹھیک شو او یهودو له رستو دلته اصل حقیقت واضح شو چې یهودو له مخکې دا دوی له قسم صرف دې لپاره ورکوي چې نزاع ختمه شي ورته پته ده چې نه یې خوري قالوا ما كنا لنحلف فوضعه من عنده خپل طرف نه ورکړه اوس په خبره او مخکې روایت دی خود امام ابو قلابه ولې نقل کړه چې قصاص پکې نشته ورخفل وي اترضون سوي ان قتله فارسل فقالوا انتم قتلتموه قالوا لا اترضون نفل 50 ما قتلوه فقالوا ما يقتلون يفعلون نسوي فتستحقون الدية بايمان 50 منكم فشافيوا فرع مالك دل ترى اخي خوي كدعوه عمد ده دعوه عمد ده او بیا اولیاء د بختون 50 قسمونه اخرى څه لازميږي قصاص مالک سوې څه لازميږي دې سوې رسول الله فتستحقون الدية نو ابو قلابه دل ترادو په هغه باندې د قسامت کې اول قصاص رشتہ او دې په دې خبره نه پوښښ په خبره اوله مسله بل ځای نو باسو دې جرات کې څه وایي اورنیه خبره خو راځه دلته فتستحقون الدية بإيمان 50 او دعوه عمد ده خطر نه ها قوت نشته دیته دا راځو او مونږ دا معلومه مونږه چې لومبه قسمونه غیله دي مطالعه ویل چې ورته نزاحت او پردم چې دیت پکې شتا او کدوې قسمونه اخرى او نشته قالوا ما كنا فوضع من قلت قد كان دا اوس یو بل مسله پیش کړي دا امام بخاری رحمت الله علیه رد وکړي قول نشتا كما يقوله مالك وفي روايه يقوله الشافعي في قول کې رد ورغاته اوس یو بل مسله ذکر کړي او دې باندې په خبره خالص وقد كانت ابو قلابوي وزير خلعوا خليعا لهم خليع ستوي یو سلسله حلف کړي په خوا په جاهلیت کې بدل سوا حلف کړي چې ما تاسو قسم دې بس په زمانه میراث وړي زما روح شي یا زما زوی شي چې رور به وته ویل کړو موږ میراث ورکړو چې زوی به وته کړو موږ میراث ورکړو سبب ما جنایت دستا کتا غلطی وکړه زبدي ذمہواره کما وکړه مې ذمہواره بس دا کله رور بچو بیا دې بدا چلو کو چې په سړي به پوښتنه چې دا سړی په ټیک نه دی یا روانه شو اعلان به وکړي موږ خپل حلف کې دې حلف خلع وستلو ته ویل کی خلع النعل فانا وستل خلع القميص خلع لکه دې څه ویل نو دی به اعلان وکړي دا موږ خپل حلف نو وېست نو غزال خلعوا خليعا لهم دا خليع وته په اعتبار ما يكون وي ځکه کوم وخت لا اوباسي دغه وخت لا حليف دی الله اکبر خلعوا هغه حلف ختم کو خليفا لهم ورته بل روایت کې حليفا نه غلي کړي الله اکبر کو یې دی کنه جبل اغصار مجاز کړی دا نو د متوجي شه خلعوا حليفا دې چې دې بل نو ښکي او خليل په اعتبار ما يكون دا حلف ختم کو چې حلف ختم شي با او د میراث ولې شي چبته نه د یو بل په جنایت مؤاخذه کیږي او نه د یو بل دعوه کولی چې حلف یو چې عمل کو قوم داخل به متعین دیت بین دوی اخلي قبل سو کېږي ها او چې خلیق شو نظام متعین کېږي ها او دې دوی دیت غشتي بس پردیش شو کړه اس اسم الذين اجنبي شو په جاهلیت کې فطرق اهل بيت من اليمن لشبه حمله وشو اهل بيت اليمن فبطحا د مکه کې ويجي فبطحا د مکه کې فانذبها رجل منهم بيدار يوصل منهم لاهل بيته يوصل بيدار فحذفه بالسيف او دا طريقه او دا تشفيه حمله چا کړی و دا دق خلیع کړی و تاسو ویږي په خبر دا چا کړی دا حمله نو یا طرقه وایا چې دا خلیع د شپې حمله وکړه طارق د شپې حمله کول کې ته وي فانتهى رجل منهم يوصل بيدار د یمنیانو نه نو چې هغه څنګه حمله وکړه نو په حذفا نو او وشته هو د یمنی او حذفا د میر مرفوعیه باندې تراجلی هو د طارق تا د شپې حمله کول کې د جسوم کړي خلیل دې پرتورا نو قتل کړي یمنی هو هغه خلیل لرا چې قتل کړه را له خوځه
حذیل یمني ونیو چې زموږ سړی مو وجلی دی. ګوره هغوی استحقاق د دعوې نه درلوده. ولې نه درلوده؟ خلع یې کړ. الله اکبر. تاسو نه پوهېږئ په خبره. جاءت آل الحذیلیان فاخذوا اليماني قاتل. نو فرفعوا پورته بویا ته د عمر ته په موسم د حج کې وقاتوا او هغوی قتل صاحبنا زموږ سړی یې وجلی زموږ حلیف یې وجلی دی. فقال قاتل وی دو دعوی دی خو یو دلته مذکوره نه ده چې انه لست سړی چې ما وجلی څه شی دی؟ غل دی. او دویم څه شی دی چې انهم قد خلعوه هغوی ته دعوه نه جوړېږي. دعوه ولې نه جوړېږي؟ هغه خبر خلاصه کړی. فقال عمر ويقسم 50 من حذیل ما خلعوه. ورته امام بخاری مقصد دلته دی وی 50 کسان به تاسو قسمونه خورئ حذیلیان چې مو خلع نه ده کړې. چې دا 50 قسمونه وخورئ د هغې نه پس به تاسو د دعوې استحقاق ولرئ. نه پس به نورې خبرې کوو چې دا غل دی نه دی څه دي څه دي. خو الاول خو تاسو دا ثابته کړئ چې مستحقین د دعوې یې که نه یې. نو د امام بخاري دلته کې دقه غرض دی چې 50 هغې له قسم ورکوي. نو په څه ورکوي چې هغې منکر دي د خلعې نه. نه پوه شوې هغوی له چې قسم ورکوي د څه ورکوي شابه دی چې منکر دي د قسم منکر لري. بس دقه لپاره دا خبره ما خلعوه. ګوره قسم په دې ورکوي چې مونږ خلع نه ده کړې. قسم په دې نه ورکوي چې سړی چا وجلی دی او څه دی. هغه وروسته خبرې دي. ما خلعوه ما خلعوه چې مونږ خلع نه ده کړې. دې په دعوه د خلع کوي هغې منکر له خلع دي. دې په دعوه د حل کوي چې تاسو استحقاق د دعوې نه لرئ او هغې وایي چې مونږ استحقاق لرو مونږ خلع نه ده کړې. هغه منکر دي. قسم دقه مناسبت شو. اوس خیر دا پکې وروسته جمله ده فاقسم منهم 49 رجلا فدروغ خلع یې کړې وه. یو کم 50 قسم وخوړه. یو سړی او نور یو پکې کم راغی. یو سړی د شام نه ده حذیلي هغې دې تپوس وکړي چې تم قسم وخوړه. هغوی ولې قسم وخوړه؟ تاسو خلع کړې دروغ ولې وایي؟ په دروغ هم خدای بې خو باسې یو کم 50 قسمونه وخوړل د هغه دیت لپاره د الاول خو مدعیان نه ثابته دی. فابتدا یمینه هغه ورته ویل ستا پلار به د زموږ د قوم دی یاره زه قسم په درنو ما نه خیال پیسې وایي پیسې وایي هغه زه نه نو په فدیه ورکړه یمین خپل منهم الذین فضلوا درهما ما نظر رشوت فدیه څه دی ما نظر درهما والے هما قسم دروغ وایي. نو فادخلوا مكانه رجلا آخر. نو بل سړی ولا ورکړه. بس ټیک شه ورګه بل 50 پوره کوو کله چې اول مدعیان شو نو بل یې ورکړه. ٹھیک شو نو چې بل یې ورکړه نو دا هغه مقتول حذیلی علي رول یې ورکړه. دا بود شابه عمر لا چې 50 قسمونه پوره شي نو زمونږ په دعوه استحقاق پیدا شي. فادخلوا داخله كفضل غير بالكري اولي كذا روح الى اخي المقتول اخينا لها قال ورك اخذ مقتول لا فقرنت يده بيده سره پاره ورک لا ورک. اذا عمر لبوده چې 50 قسم په پوره شي چې 50 قسم په پوره شي نو دا دعوه به ختم شي د مخالف بصابل شي. نو قال فانطلقنا لاړو مونږه وال50 دا سراوي وي ابو قلابه او 50 الذين اقسموا 50 سندي خان ويږي په 50 سندي دا اکثر له حکم ور کړی دي. څومره کسانو قسمونه کړی دي یو کم حتى اذا كانوا بد نخلشوا اخذتهم السماء باران في باران راغي فدخلوا في الغار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين اقسموا فماتوا جميعا. فدروغ قسمونه کړی ټول شو. خیر وکړه واوفلتا القرینان او غدوه کسه ګوره وخت ما وی چلته کې 50 وې په دې بعد اکثر وی ادوه خلاصې په وڅلو هغه ته تحتیدل نو تابع شو د دوړو حجر نو په کسره دی ل اخ المقتول د مقتول درو په ما تکلا فعاش حولا ثم مات. د دې خبره خلاصه شو نور خبره ساکته شو چې عادت عمر چاله قسم ورکړ منکرین ورته مدعی دي دا ابوی خو ایو خو مدعین دي لیکن په دې بل مسله کې مدعی دي په کومه کې چې دعوه په دوه خلع و غیر غیر بس. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان اقاد رجلا بالقصه بالقطامه قلت قائل ابو قلابه وي چې تاسو وای عبد الملك بن مروان ته تاسو غیشتري ثم ندم بعد ما صنع
کبستومانو إذا بسكري رب أمر بالخمسين الذين أقسموا أغير فارح حكم وكفوا من الديوان ديوان نه خطر استاسو باندې قسم نو ولې مخوره وسيرهم الى الشام وشام ته جلا وتکل استاسو ما غل ظلم کړی دی ولې قسمونه خوړل او ما ولې غلطه فیصله کوله او په قسمه کې مو ما ولې قصاص غشتم په دې خبره په تاسو وصول نه دی نو حاصل د مسلې څه شو امام بخاری اعلان چې مدعي لقسم نشتا قسم چا لپاره دی منکر لا چې مطالعه دی بس دا د اعلان شو دې طرف ته او دوی مس شو چې قواعد او قصاص کې نشتا لو پر پسې شو اوس امام بخاری څه وایي یو څلې په سوري کې تل پردي کورتا او ولا یو کان دې سترګې راو پر سترګې ماته شو هیڅ دې پکې نشتا تاسو وګورئ ولې یو څلې پردو کورونو ته لري اقصى مثال دې لکه چې څو پچا چکول دی راس راکاږي او غاښ دی وباسي دی ولې چپی نه لګي دی ولې پردو کورونو ته ګوري پردو خود ته ګوري ستر کلام دکا چې بیا ځاتې نه کوي ها مشقص یا مشاقص یو شخص غشي داسې ورته نه وجعل يقتل وغته په خیال کې دا اټول يزعل جوړان دې نه استدلال کوي نو کدا شی منوي او دا شی سبب د دیت وي رسول الله مبارک دا ول په आवाज کوي ورته وره دا نشي ورته ورته کوي ورته دی جوهر سوري ها لدرس هغه بل واقعه دا ومن بطريق بقراو ها لو أعلم أنك تنظر إلي تنظرني إذا ما تمهلك ولا تنظر إلي ما تقول ذاتي تدعنت بي في عينك وكذا ممنوع أو سبب ذلك إلي ولوي قال رسول الله إنما جعل الإذن من قبل البصر نظر ذا وجه نظر ممنوع من منع البصر قبل منع البصر والفتيش لم يكن عليك جناح ده مستريح مطابق شوام بعد قصة تماويلي تلميذي كثير شوي دي شعاقلة فنيز أيمو ثلاثة وصوفتي عصبات جاء لله مولدي في اتصال ده عصبات في نسبة كسان دي فنيز مزيت راولي في اتصال براشي فزمون فنيز عاقلة عصبات نري أهل التناسل دي او نور تفصيل ما فتر تلميذي كي ده يونين وغيره وذا رولي تسيد التكري دي او اغا زمانه كي چونکه عصبات اهل التناسل نو ځکه په احادیثو کې عصبات راځي د زمانه کې دنیا غنه شو ډیر شو نو عاقله چې دي اهل التناسل دي دوه ورپسې شاه استنباط او اجتهاد فرهان العقل دين سمالږي دیت عقل دیت او ذا عاقله وتذكروا چې دیت برداشت کوي او عقل منع سوي دا اهل التناصر دې منع کې ضرورت غوړي غم دې سبب نه لري دا عصبات دې منع کې عقل کم عقل لکه چې سړی له ډیر ورانو منع کوي چې عقل نه سړی ارسه کوي ورته مناسبت سبب نو د تفسیرونو کې جاته رسوبي فقہ کولتیر ولا يكرم مسلم بكافر دغه تفصيلات څنګه ډېر ویلي دي ورته شاه ولا عهد بعدي ابور بن طریقې دی شابه یو خذلا د غزار ورکو بچي دی پریوته دا بچي جام دی پریوته او بیا مړ شو وای بیا خو سبب جدا مسله ده او کدا بچي مړ پریوته نو غور راځه پکې غور ذات ته وای هغه زمانہ کې مرایو اوس مرای نشتا نو 1500 درهم او دا غي قیمت ده ها وی قول معنا مل
عبد سے بدل دے ہاں اخلاص کی بچی نامکمل ہو مڑو ہو گئی ہاں سے بدل دے ہاں خلق نے قسم والقام دقت کی مڑ پریوزی ہاں داخلہ اگر جنین کی اندازوں نے مکمل ہوئی ہاں وأن العقل ديت الذي مقتول الخزي إذا أخذ ملشوة مثلا ناكد لكلي على الوالد فوالد ده قاتل دي لكن من واجه ديت فوالدنا لها ديت بعصباته دي يأخذ أهل التناسل أو بعصبة والد لا ينقفل ذلك فوالد بعصبة لا على الولد لا على الولد وكم ولد بعصباته كني عنده بعصباته كني عندهم داخل فكيو لگاو بعصباته كي بيشتا اما منصوبه کہ من کو کہ اهل التناسل ده امام البخاري فلا رہا ندا على الولد ولد بکی ور داخل دی عصباته کی هو هغه بچی کی عصبه هغه بچی کی ذیفر الذیق عصبه ندی ولد عام دی لولته وسیته وي بنت الابن تبيدورته نو هغه ولد دی بار دی دیت نه چې عصبه نه چې کم بچي نو سي کلوته وغیرہ عصباتو کې داخل دي हाँ जाओ सर वही बात राजू का इंद्रवार मंदिर राजू शाहजहां करीब तैयार हो रहे हैं अल्लाह ताला हुआ मंसूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कीमत के नबी या लोगों का नाम भी आवाज में जमा करी हवाले आने وذا عليها بالغرة أغم الأشواء فقدرتم أن ميراثها لبنيها وزوجها أو الدية على عصبتها بس نور تفصيل معوها وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بشار المسلمين وأشرف على ما لا رسول الله قال وقال ما كان الوجه فإذا أمر بعدها ولم يعود دية جنين ذلك مضاعفة الوليد وقضاء دية المرأة على عاقلتها وعاقلة ذاتها ففي غن مناسبات اللي جزء كان عمريه وقتي أما شمان كما لو لك ما لكار لا جائز دي فخبرنا ويسكت من تلمي بعثت أستاذ لك معلم لك الطاقة جمال كاتبتا تابي أستاذتا كإبعث إلي غلمانا على كان لا يوليك ينبشون سلطان كما لا ولا أريشي نفس في جنة لا ولا ننسب پتانده وي یا په ماشين وي په خامو ماشين بنو په ګوتو به ولا په ګوتو جدا جدا کی دا ځای د معلوم چې سمودا په بلستان تلې کې پاتې کړه راغون شي غوټه دی جوړ شي نو بیا خلک پړي ماشين لوړي کې دا بیا اوپر شي وایګه نو نه پښکو پر کول نو په خوا به په ګوتو باندې کول ولا تبعث الي حرا حرما عليك ما شومان الکان لوړي دا خو دې وته حرما عليك دا څنګه د تاسو ته چې لکه طالبان ډولې کومه کارو وایي په خبره نو دا په جایز ویل کا ورپسې ځه ها الله دې بچاله کې مانه طالبان وې دې په خدمت کې طالبان پروس کال هم سب کال هم ما ته په باجری رضیا تکرانه ته ولا خبر او دا طالبان خو د اخلاص کار کوي زیات ورونه بولو زم الله دې خوشاله طالبان مخکې چې دکړي دې طالبان د ذکر کوي الله دې ټول دایره میں کامل نافع برکتونه د دنیا او د آخرت ورپسې انا دې د جلال المالک رضی الله تعالی عنه او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او تعالی وصل الى اخر الله آیات ولا انکار ولا تشريع ولا تشريع ما يبدو لما قال سبحانه وتعالى والله ما قال شيء ولا قول ولا هذا ولا شيء نو کته چې دا خو معلومات د مور او پلان تاسو بالغ او تاسو ضرورت دي نو دلالتن په مور او پلان راضي کې د استاد خدمت کوي دلالتن په راضي کې د ام المؤمنین حضرت ام سلمہ خدمت کوي دلالتن نو دا دلالتن کله معشومان د حفظ او مدرسه کې کم کار کوي نو دا په راضي دي مو پلان ته پته ده دا لاړه له په مدرسه کې خدمت کوي پروا نشته
دا جواز ثابتې باب المعد الجبار دې کې تفصيلات غیر شبه طریقه د معدن په منځ کې فرقونه ټول موجود دي ها تضمین نه کو د نفحین چې لته شاته مالک به نه ضامن کو ولې مالک امه کې پړې نیولې دي نو شاته څه خبره ده شاته له تضمین دی او ذمہ ده چې دا ګوتال نه ماته کې ويذمنون من رد الغنا او کذب واغراخ کا او ساری پچا ولا دی مالک ضامن دې کده ولې واغراخ کا په بل ولې شی ورغوځي سترن تا وهل دې د معنا کې رد العنان څه دي سترن دې توکل به دا سترن تا وهل څه دی ورغوځي وقال حماد لا يزمن لیکن زمو په دې نه شی ضامن دي ها چې کوم مونږ په ګډ به فرقونه کو هدايت شتا چې کوم سائق دې رستو روان دي د سلور خو باندې کې وهلو کول دي ضامن چې کوم په بار ناشته په سلور خو چې ځان اوه ضامن چې کوم د مخ کې روان دي چې په مخ کې دوه خو باندې څوک تا ضرورت سو ضامن پر وستانو بیا نه دي دا هغه د مخ خو په اندازه پويږي ورسته نه پریګورو ته ځان ساته کړ هر پته ولې جوړ دي اقول په جوړ ودا وقال محمد لا يضمن من نفقه كلته ولا الا ان ينقص ويجي اما وايي فلا تكي تفصيل موضوع الا ما ينقص انسان الضابطه نقص ته یو سړی د بیل چوکا ورکا اگر ټوپ له بل سړی باندې دې دا مې ویل چوکي ورکه وقال شريح لا يضمن ما عقبت ان يضربها فتضرب برجلها دا شريح خپل قول ده ها دا زمونږ ما عقبت رستو واده وهلو کی خیر مونږ موایو به چاته په سور دي ځامن دي فمخ دي پرستو نه دي ورپسې شاه وقال حق اذا ساق المقال حمارا على امراه فتخر ظفرها لا شيء عليه هو يفتشتا ولي د صحیح طریقې سره قتل نه سره دا ولي په صحیح طریقه دا هغه دغه قتل تعالی نه کول قال شعبي اذا ساق دابا فاتعب اخترفا اذا من اللي ما صاب ولي استرګي هغه استرګي والی کې بچا ورغلا وان كان خلفها مترسلا او تفريق او دي درست روانه لم يسمع على كده کې ما تفصيل د تویل نه ښه هغه په کې دروازه د شپې فرق کې شابه د موږ په کې دروازه د شپې فرق نه کو پر پسې شه قائد صاحب تقول لیکن پورا تفصیلات رپورٹ د طریقې په دماءهم بذلوا اموالهم لتكون دماءهم كدمائنا واموالهم دښو او وی اقوی ما تیر شو چې په کافر په مسلمان په کافر نه وځي التفصيلات مع الحرب والذمي وغيره بالجهان دا زجر او تشدید شو دا ما تفصیل ویل ها اذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب نو چې لکم سپېړ ورکړي نو بده کې قصاص نشته او نه پکې تعذيب څه اصلي بادشاہ ول زجر ورکړي دا ول داسې کار کوي او ته زخمی کو بیا لغې دغشتا جریمه شتا زخمی کړي ني جماهیر المتفق دي کې څه نشته ګورا ما مدای تاسو زجر نه دی ورکړي راوي ورې دي شابه